بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو، نن زه تاسو ته یو داسې عمل ښیم چې دا عمل د محبت دپاره دی، خو دا به د جایز محبت دپاره وي. ناجایز محبت دپاره به دا عمل کار نه کوي. که څوک دا عمل استعمالی په دې باندې به دی ګناهګاري او د خپلې ګناه به دی په خپله ذمهوار وي. دا د محبت عمل چې دی نو دا د ښځې خاوند دپاره دی. که چېرې د خاوند ښځې سره محبت نه وي یا د خاوند د ښځې سره محبت نه وي، خپل منځ کې د ښځې خاوند اختلافات دي، نو دې د وجې د دغه اختلافاتو د ختمولو دپاره دا یو عمل دی، او د دې خپل منځ کې د محبت پیدا کولو دپاره دا یو عمل دی چې دا ښځه خاوند دپاره کولی شي او خاوند د ښځې دپاره کولی شي. که چېرې د ښځې خاوند سره محبت نه وي نو خاوند به ولې دا عمل کوي، او که چېرې د خاوند د ښځې سره محبت نه وي نو ښځه به د خاوند له دا عمل کوي. د دې عمل دپاره څو شرطونه دي. شرطونه دا دي چې په دې کې لومړنی شرط دا دی چې اودس کې به دا عمل په مخ د قبله باندې به، یعنې قبلې ته به د عمل کوونکې مخ کوي. دریم نمبر دا چې رجوع الله به الله ته به توجه وي، او بل شرط پکې دا دی چې مقصد به د الله رضا وي، مقصد به د الله رضا وي. او کله چې دا عمل کوي نو خوږ څیز به د سره مخې ته پروت وي، یعنې خوږ څیز به د سره که دا نارینه کوي دا عمل او که زنانه کوي نو خوږ څیز به ځان سره مخې ته ایښی وي، نږدې ایښی وي. او دا په سکرین باندې چې کوم آیات مبارکه لیکلی شوی دی، دا آیات مبارکه د دې نه مخکې به 11 ځل درود شریف ووایي، او بیا به دا آیات مبارکه 99 مرتبه یو کم 100 ځل به دا آیات ووایي، او ورپسې به بیا 11 ځل درود شریف ووایي، او په دغه خوږ څیز باندې به دم کړي. دا خوږ څیز به که ښځه کوي نو خاوند باندې به وخوري او په خپله به هم وخوري، او که خاوند کوي نو په خپله به هم وخوري او په ښځه باندې به هم وخوري. 3 ورځې مسلسل به دا عمل کوي. انشاءالله چې دې 3 ورځې مسلسل دا عمل وکړي، د الله په فضل او د الله په توفیق سره په 3 ورځو کې دننه به الله تعالی د دې ښځې خاوند محبت پیدا کړي. نو دا ډېر مجرب عمل دی. دا عمل موږ تاسو مسلسل 3 ورځې وکړو. دا ځکه چې په داسې څیزونو کې، په دې نفرت کې، په دې اختلافات کې داسې ډیر کورونه دي چې هغه مبتلا دي. د ښځې خاوند د یو بل نه نفرت دی، یو بل سره اختلافات دي، یو بل سره مینه محبت نشته دی. د میډیا دور دی، د میډیا او د ټچ موبایل دور دی. نو دې د وجې موږ تاسو دا عمل چې کوم دی بل تم وښایو، او دا ویډیو هم شیر کو چې د دې نه امت مسلمه فایده والي. چې کوم ښځه خاوند دي د هغې منځ کې د دې عمل په برکت سره مینه محبت پیدا شي. نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې ټول مسلمانان د دې نه پوره فایده والي او دا عمل زده کړي، دا په عمل کې راولي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.